علیه وسلم فرمای چې چاته سلور خبرې په دنیا کې سلور سیزه میلو شو کنه نو دې سړي ګټه وکړله بس دې سړي دنیا وموندله بس یو چې سړي ته وایي پراخه کور میلو شي دا نبی علیه السلام وایي ارت کور دا د نیکبختۍ نښه ده د نیکبختیا دا سلور نښې دي چې سړي ته پراخه کور میلو شي دا ډېر ښه خبره ده چې د سړي کور پراخي او دویم چې وی دته نیکه بیبي میلو شي صالحه نیکه بیبي دا هم د نیکبختیا علامه ده چې په چا باندې نیکه بیبي پیښه شي بعضې خلق به پراخه کورونه به غټ غټ کورونه به وي خو بیبي به پې نیکه نه وي نو هغه ارت کور به پې تنګ شوی نو کو کور ارت دی خو بیبي نیکه نه ده نو بیا نقصان دی نو چې ارت کور ورته میلو شي پراخه یو ورته نیک او صالحه بیبي میلو شي نو دویمه د نیکبختیا نښه چې ده هغه دا ده چې دته نیک او صالحه بیبي دته میلو شو نو ده به دا باندې به د کور د پراخۍ په خوند باندې به پوه شي چې کور مې واقعي چې پراخه دی چې نیکه بیبي ورته میلو شي دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دته ښه سورلي الله ورکي دا هم د نیکبختیا نښه ده چې الله سړي له دنیا کې یوه ښه سورلي ورکي او څلورم چې دته نیک صحیح ګاونډي میلو شي پراخه کور نیکه بیبي او ښه ښکلې سورلي او په نیکعمل او ښکلی ګاونډي چې دا دته میلو شي نو دا لویه خبره ده چې دنیا کې سړي ته دا سلور خبرې میلو شي نو د ګاونډي چې دی دا غټ کردار لري چې ستا ګاونډي دی او ستا سره په ګاونډ باندې اوسیږي د ده په تا باندې ډېر حق دی او ډېر حقوق نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دي هغه د ګاونډي متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي چې ګاونډي به خیال ساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لیس المؤمن بالذي یشبع وجاره جائع الی جنبه کامل مؤمن نه دی هغه کس چې په خپله په مړه ګېډه ډوډۍ وخوري او ګاونډي وږی ناست دی دا کامل مؤمن نه دی شوروا کوي نو اوبه لږې سیوا ووله ګاونډي له تېنه پخ کړی اوس ګاونډي لږې اوبه سیوا ووله ګاونډي کره پخ کړی اوس د ګاونډي بچي خپلو بچو ته مه زیروه ګاونډیان ځان ته مه زیروه پخ کړی لږ سیوا پخوه او د ګاونډي کره تې پخ کړی لیږه او د ګاونډي خیال ساته د ګاونډي